نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظیم. دا سوره مدثر مکی سورت ده او د دې په باره کې د نزول په باره کې روایتونه مختلف دي. چا ویلی دي چې سوره مدثر 2 نمبر آیات ته سورت ته چې د دې د اړومبنۍ حصہ نازله شوې وه د سوره اعلی نه پس یعنی سوره علق نه پس کوم چې اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی 15 آیاتونه نازل شوي دي. د دغې نه پس بیا سوره مدثر نازل شوی دی او بعضې وایي چې نه سوره مزمل نازل شوی یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا دا صورت نازل شوی مزمل. خو د بیان کې چې کوم د صورتونو کې کوم بیان الله پاک فرمایلی دی د هغې نه دا ظاهریږي چې دویم صورت لکه کوم د هغه وړومبي صورت نه چې اقرأ بسم ربک الذی خلق دا نازل شوی دی. د دې نه پس سوره مزمل نازل شوی ځکه چې په هغې کې الله پاک رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته د مونځ حکم فرمایي چې ته الله پاک ته مونځ کوه او د ورځې چې کوم دی نو دعوت کار کوه او د شپې چې کوم دی نو الله ته د نیمې شپې یا د نیمې شپې نه زیات یا د نیمې شپې نه لږ غوندې کم ودرېږه. او دا ړومبی مونځ و چې فرض شوی او ټولو صحابو به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څوک به مسلمانېده په دغه وخت کې لږ غوندې مسلمانانو نو هغه به چې څوک مسلمانېده نو هغوی به دغه عمل کولو. بیا الله سبحانه وتعالی چونکې ما د هغې تفسیر مخکې بیان کړو د صورت مزمل په تفسیر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د مکې معظمې نه بهر ووتو نو جبرائیل علیه السلام په یو کرسی باندې ناست ولیدو چې هغې ټول مشرق نه مغربه پورې ځای هغه بند کړی و یعنې دونه په خپل جسامت کې هغه په نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغو. نو هغه بیا ګبراو شو او دغلته نه پس بیا چې کور ته راغو نو بیا بیبي ته وی چې زمبلوني یعنی ما باندې څه کمبل واچوه ما پټ که په څه ګرمه کپړه کې زما ساړه کېږي په ما باندې تبه را یا داسې یعنی د یعنی آثار چې کوم رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې ځکه چې یعنی جبرائیل علیه السلام په اصل شکل کې محمد صلی الله علیه وسلم دا په دویم یا په دریم ځل ولیدو. په مدثر کې سوره مدثر کې هم یعنی دا صورت کېدی شي او په مزمل کې هم دا صورت کېدی شي چې دا چونکې ابتدایي آیاتونه دي او ابتدایي صورتونو دا وړومبي آیاتونه دي چې کوم دي دا ابتدایي دي. د دې د وجې نه چونکې جبرائیل علیه السلام سره ملاقات په لومړي ځل په غار حرا کې شوی او بیا دا دویم ملاقات چې کوم دی نو دغه د اسمان په کنارو کې هغې ناست ولیدو او د هغې نه پس د وحي سلسله مسلسل شروع شوه. نو په هغې کې دا ټول صورتونه بیا وقتاً فوقتاً راغلي دي خو دې کې هغه مخکې او که دا مخکې مفسرین په دې کې اختلاف کوي خو سوره مزمل چې کوم دی نو په هغې کې چونکې د الله عبادت طرف ته په ابتدا کې ډېر زیات زور ورکړی شوی دی یعنی ذاتي افعالو باندې نو هغه یعنی دویم نمبر کېدی شي او دا دریم چې په دې کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د پاکیزګۍ د اعمالو په لحاظ سره او په ظاهري کپړو
په لحاظ سره فرمایي چې ته خپلې کپړې هم پاکې ساته او خپل ځان هم پاک ساته او دې سره سره د الله عبادت کوه او بیا دې سره سره الله طرف ته خلق رابله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لومبي فرصت کې د ټولو نه مخکې خپل یعنی کورنۍ ته چې کوم رشته دارانو او کوم خاص دوستانو هغوی ته دعوت پیش کړو. د ټولو نه لومبی حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته اسلام یعنی هغې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. علي کرم الله وجهه چې کوم دی نو هغه ایمان راوړو، هغه هلک خو لیکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ واورېده او دغه چې کوم دی نو د خدیجې بیبي د تره زوی ورته ووی چې یعنی مطلب دا دی ورقه بن نوفل ورته ووی چې یعنی مطلب دا ته د الله پیغمبر یې او تا له هغه فرشته راځي چې کومه موسی علیه السلام نه راتله. نو بیبي هم پې ایمان راوړو او بیا پې حضرت علي کرم الله وجهه ایمان راوړو چې دی لا هلک او لا بالغ شوی نو او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په کفالت کې او بیا چې کوم دی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ښه ملګری و او ډیر نږدې ملګری و. نو لہذا هغه ته چې کله ووی د خپل نبوت نو هغه ایمان راوړو او بیا د دعوت یو سلسله په خپلو کې شروع شوه. خو دا سلسله چې کومه وه نو دا په خپلو کې یعنی یارانو دوستانو ته او خپلو رشته دارانو ته وه. د بهر خلکو ته الله پاک لا حکم نور علیږلی د هغې به ورسره تفصیل راځي. اوس الله سبحانه وتعالی په سوره مدثر کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله پاک چې ډېر لوی مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی. یا ایها المدثر، ای په جامه کې ځان رانغښتونکي یا یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی. قم فانذر، پاسا پس ویروه، وربک فکبر، او د رب خپل لوی بیان کړه یعنی خلکو ته، وثیابک فطهر، او جامې خپلې پاکې کړه، والرجز فهجر، او د پلیتۍ نه جدا اوسېږه، د ظاهري پلیتۍ نه او د باطني پلیتۍ نه. ظاهري پلیتي دا را چې ګنده څیزونو نه ځان پاک ساته یعنی بول و براز او شراب وغیره یا بت پرستی یا داسې څیزونه او مردار څیزونه دې څیزونو نه ځان پاک ساته. دویم نمبر دا چې اندرونی ایمان چې کوم دی نو هغه د بت پرستۍ او د خپل دغه نه ځان ساته. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچپن نه ډېر زیات نفرت و بتانو سره او د دوی د رسمونو رواجونو سره او د بت پرستۍ سره ډېر زیات نفرت و. دغه شانتې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم نفرت و، هغه به د مجلسونو ته راتلو د بت پرستۍ کې هغه شرکت نه کولو او هغه په الله وحده لا شریک باندې ایمان او دغه شانتې نور کسان هم. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې کله هغوی له دعوت ورکو نو الله طرف نه حکم وشو چې توس دا خلک زما نه ویروه او زما بړایي ورته بیان کا چې دا ټول ځمکه اسمانونه صرف او صرف یو الله پاک پیدا کړي دي او موږ تاسو هم پیدا کړي او ټول مخلوقات هم پیدا کړي دي او خلک د آخرت د ورځې نه ویرو چې الله پاک به بیا یو ورځ مقرر کړې د قیامت ورځ او هغې کې به بیا موږ ټول راپاسئ او موږ نه به تپوس کوي. نو د الله نه ویریږئ، الله ته بیا څه جواب ورکوئ. لہذا د الله یره په زړه کې واچوئ او هر نیک کار کوئ او د ګناه د کار نه ځان ساتئ او د الله بړایي بیانوه او پاکې جامې ساته. دې کې یو بله نقطه هم ده، هغه باریکه نقطه دا را چې پنسي بره ساته. ولې چې انسان دا کپړې سړي پسې راښکې شي نو که دی چېرته په یو مردار اوبو کې داسې روان چېرته قدم اخلي اب جامې یې پلیتې شي یا چا پرتوګه چولي او ډېرې پنسي ښکته وي نو اکثر دا شاته دا پوندو سره چې کوم دی دا کپړه د پرتوګ چې کوم دی نو دا د خاورو د خټو اکثر ولړلی شي. لہذا یعنی خپله پاجامه یا خپل چې کوم لنګ وغیره رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه وخت کې لنګ وهلو او عربو کې دغه دستورو نو لنګ به هغې ډېر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی بیا اوچت د ګیټو نه به تړلو او تقریبا د نیمې پړلی پورې به یې تړلو او فرمایي چې
عربو به دا دستور چې هغوی به د کبر او د لویۍ د وجې نه ځان پسې هغه دغه راښکو، هغه څادر به یې راښکو او هغه لنګ به م ورپسې راښکې شو او په خاورو کې به ورپسې راښکې شو او دا به یو تکبر او غرور ګڼلو. لہذا د دې نه الله سبحانه وتعالی هغوی منع که او خطاب رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دی او په ضمن کې دا ټولو مؤمنانو ته دی چې یعنی مطلب دا مؤمنان دې داسې کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپله د ټولو نه مخکې چې کوم دی نفرت د هغه په زړه کې موجود و د کفر او د شرک او د پلیتۍ نه، هغه ځان د شراب او د دې څیزونو نه ځان د ډمتوب د سرودونو نه دې څیزونو نه ځان ساتلی و، هغه الله سبحانه وتعالی د هغې نه پامان کړی. خو لیکن ټول مؤمنان مسلمانانو ته هم خطاب دی چې تاسو هم دا خوی خصلتونه اختیار کوي او داسې کوئ. الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي ولا تمنن تستکثر، او احسان مه کوه چې زیات پرې غواړي. د دې کې هغه رواج طرف ته دغه اشاره ده کوم چې زمونږ په زمانه کې لږ ډېر موندی شي. اکثر تاسو به کتلي چې یعنی مطلب دا یو سړی چا سره پخه بده باندې سکی، لکه مثال یو سړی چاله 1000 روپۍ ورکړي په یو واده کې یو واده کړي له، نو هغه دا دغه کوي چې سبا زما واده وي نو دی به ما له 2000 روپۍ راکوي. دغه شانتې د هر چا دا خیالي چې زه دله نن دا شی اوسم نو دی به راله د دې نه زیات راوړي. نو الله پاک خطاب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، خو لیکن دا ټولو مؤمنانو ته چې کوم دی نو خطاب دی ولا تمنن تستکثر، او احسان مه کوه چې زیات پرې غواړي. بیا د زیات ته د الله د رضا دپاره خپل نیت وساته. یعنی خلکو ته مؤمنانو ته الله پاک فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی چې بس د الله په رضا باندې کوه، که هغه بیا تا سره وکړو کړي ویې نه که د هغه خپله مرضي ده، په دغه نیت باندې مه کوه چې الله په هغې باندې تاسو له بیا ډېر لوی اجر درکړي. ولربک فاصبر، او د خپل رب دپاره صبر کوه. په څه باندې صبر کوه؟ په تکلیفونو باندې، ځکه چې دعوت په کار کې به تاسو ته بدې ردې خلک وایي او دغه به هم کوي. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دعوت شروع کو نو ډیرو خلکو به مخ تریو کو او وی به دا ساحر دی، دا جادوګر دی، د دې بیان به وروستو راځي. او کوم کافرانو چې بیا څنګه بیانونه کړي د هغې ټول ذکر به راځي. نو په دعوت کې دا خبره به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېره زیاته راتله چې هر چا به ترې مخ اړولو او هغوی به وایي چې دا ته څه نوې خبره کوې، مونږ د پلار نیکه هغه دین پرېږدو او اوس چې کوم دی نو ستا دا خبره ومنو، دا نوې خبره. لہذا د دې دپاره وایي دا خبرې به ته زغمې او په دې باندې به صبر کوې. او که څوک دله تکلیف درکوي، څوک دله څپېړه وباسي، څوک دله ګزار درکوي یا په کاڼو باندې ویلي، څنګه چې په یعنی بعضې ځایونو کې وویشتې شو دا او ذکر بیا راځي که خیر انشاءالله ورسره. نو د طایف په موقع باندې یا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبی خطاب وکړو او ابولهب پې ګزار وکړو، نو داسې قسم خبرې به تاسو ته پیش کیږي پیښیږي. او کوم مسلمان هم چې د دعوت کار کوي نو هغه ته به دا خبرې مخې ته راځي، نو هغه به په دې باندې صبر کوي او هغه به خلکو ته د درګذر والا معامله به خلکو سره کوي، جنګ جګړه به هغوی سره نه کوي. ځکه چې دا کار خو دی د الله د رضا دپاره کوي او الله به دله په دې باندې اجر ورکوي. دا د ټولو پیغمبرانو کار هم او د نوح علیه السلام نه والې تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې ټولو پیغمبرانو دا کار کړی او ټولو ته تکلیفونه رسولې شوي دي. نو لہذا په دې باندې صبر کوو. بیا الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي فاذا نقر فی الناقور، بیا هر کله چې پوکې ووهلی شي په شپېلۍ کې. اوس د ورځې د قیامت ذکر الله پاک فرمایي چې کله ړومبی سور پوک وهلی شي، اسرافیل علیه السلام ړومبی یعنی شپېلۍ پوک وهي، فذلک یومئذ یوم عسیر، نو هغه به په دغه ورځ وي ډیره سخته. دا ورځ به ډیره زیاته سخته وي ځکه چې ځمکه اسمانونه ټول به ولړزیږي او غرونه به لکه د مالوچو غوندې والوځي، د رنګینو مالوچو غوندې. بل ځای کې الله پاک فرمایي القارعة ما القارعة کې. او دغه شانتې اسمانونه به اوچوي او دا ټول چې کوم دی ځمکه به اوچوي او دا غرونه به والوځي او سمندرونو باندې به اور ولګي.
دا دومره سخت دغه الله پاک ذکر فرمایل فذلک یومئذ یوم عسیر نو هغه به په دغه ورځ وي ډیره سخته علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر په هغه اسانه نه وي خاص طور د کافرانو لپاره بیا ډیره سخته ورځ وي او هغه به ډیر زیات په عذابونو کې یو ډیر سخت نزوال لور کې به ولاړي او په خلو کې به ډوب ولاړ وي کوم چې مسلمانانی الله سبحانه وتعالی به هغې ته د عرش د لاندې سورې نصیب کي او هغې ته به د خپلو مرتبو مطابق کرسیانې او د ناستې ځای به ورته میلاو شي نو هغه به د مرتبو مطابق الله پاک ټولو له ورکوي نو دا به وایي د کافرانو باندې به دا ورځ اسانه نه وي 50,000 کاله ورځ ده او دا ډیره لویه ورځ ده نو لہذا د دین ته خلق ویروه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ذرنی ومن خلقت وحیدا ما پریږده او هغه څوک چې پیدا کړو ما وحیدا یوازې وجعلت له مالا ممدودا او جوړ کړو ما هغه د پاره مال ډیر وبنین شهودا او زامن حاضر ومحدت له تمهیدا او تیار کړو ما هغه د پاره هر رنګ سامان ثم یطمع ان ازیدا بیا هغه تمه کوي چې زیات ورکړم دله د دغه نه یعنی زیاتوالی حکم د پر مال او اولاد کې کلا الله په فرمایي هرگز نه انه کان لآیاتنا عنیدا بشک هغه دې زمو د آیاتونو سخت مخالف دا څوک د چا بیان کیږي دا ولید بن مغیره دا د عربو د سردارانو نه یو سردارو د کافرانو نه او دی ډیر زیات جایدادمندو او فرمایي په دغه کې روایتونو کې راغلي دي چې یعنی د مکی معظمین جایداد والی تر دغه پورې ډیر بهره پورې یعنی دغه جایداد رسیدلی وه او بیا فرمایي چې د ده به دونه سالانه آمدنو چې 1 کروڑ دینار پورې بعضې حضراتو لیکلي چا د دې نه کم او زیات لیکلي دي او د طایفه پورې د ده د جایداد هغه ځمکې رسېدلی وي چې ده به د هغې نه خپل هغه وصول کولو او هغې کې باغونه و په هغې کې یعنی کروندې به کېدې او ډېر خلک یعنی د لاندې کار د کولو او د حکانانو د ډېر خلک نو دې ډېر زیات تکبر کیو او دله الله پاک ډېر مال هم ورکړو ډېر اولاد هم ورکړو او هر وخت به د مخې ته بس حاضر ولاړو او چې څه خبره به راتله نو بس مخې سره به یې خلکو باندې یعنی مطلب دا جبر او ظلم او زور به یې کولو او ځکه چې قوت طاقت پخوانو خلکو به لکه زمونږ مشرانو کې مقصد دا شی و دا چې کله نه بیا را تاڼې ماڼې او د انګریزانو دا دغه راغه نو لوکوټي دا شی ختم شو کني د دې نه مخکې به خلکو بس چې چا به زامن ډېر او د چا به قبیله ډېره لویه وه بس هغوی به ډېر غرور او تکبر کې ګرځېده او چې چا به هیله غوندې څه لږه خبره ورسره وکړه نو هغوی به یې غریبانان دومره ووهل او رو به یې نیوه نو یعنی کمزوري خلک به هغه ګڼلی شو چې هېڅ سره به د لاسونو قوت کم یعنی خلک به یې کم بچي به یې کم نو هغه به کمزورې ګڼلی شو خاص طور چې به د چا یو زوی وایي مړه دا خو د یو پړق سړی دی د یو ګزار سړی دی بس پړق ورکوي مړه د نه به بس خلاص شي داسې یعنی د بیا څوک تپوس کولو والا بل څوک نشته نو دا قسم خبرې زمونږ په مشرانو کې په پښتنو کې او اوس هم په پاکستان کې تاسو وګورئ یعنی که چودریان دي که هغه یعنی نور صوبو کې هر قسم هغوی لا د خانان یا داسې قسم خلک دي نو دی لا مختلف وډیرا څوک ورته وایي نو مختلف ځایونو کې په مختلفو الفاظو سره دا خلک ستایلی شوي دي نو هغوی کې هغه غرور او تکبر هغه شانتي وي الا ماشاءالله چې چاله الله پاک مال او دولت او بچي او ډېر هر څه ورکړي وي خو لیکن د دین رڼا یې ورته نصیب کړي نو هغې کې دا شی نه وي نور کني اکثر خلکو کې دا شی بیا موندی شي نو په هغه وخت کې خو بیا چونکې کفر او ظلم او هر طرف ته د کفر او ظلم تیارې وي یعنی چاره تپوس نشو کولی د قوت طاقت خبرې وي نو بس هر سړي به بیا چې کوم دی نو دغه کولو نو ظلم او زیاتې به یې کولو چا به تپوس نشو کولو بیا الله پاک فرمایي چې
د هغه هیستوري الله پاک بیان کړی دی ولید بن مغیره چې دله خو ما ډیر زیات مال ورکړو او دله ما چې کوم دی اولاد ورکړو چې هر وخت به د سره حاضر ولاړو او تیار به ولاړو او هر قسم د عیش عشرت سامان مې ورکړی او بیا دې د الله پاک نه دا تمام ساتي چې نور هم زما د دې نه پس مال زیاتیږي. نو الله پاک فرمایل چې نه داسې نه ده اوس یعنی زه به اوس دې په سخت ازمیښت کې واچوم. محدثین حضرات فرمایي چې د دې نه پس چې کله د انکار وکړو او د ډیر زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړه او د هغې بیان به پر روان درس کې انشاءالله کوو په تفصیل سره. نو الله پاک د مال په ګټاوېدو کو او ختمېدو باندې شو او د ډیر په ضلالت باندې روان شو. نو الله پاک د چې کوم بیان فرمایلی دی د دې تفصیل به انشاءالله په بل درس کې انشاءالله مونږ کوو او که خیری نو الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او زمونږ ایمان دې سلامت کړي او زمونږ دا ناسته د خدای پاک په خپل درګاه قبول او منظوره کړي او د درجو د بلندېدو سبب دی وګرځي. که د دې په معنا او مفهوم کې زمانه څه غلطي او کمی کوتاهي یا کمی زیاتې څه شی وي نو الله پاک دې ماته معافي وکړي او موږ نه خدای پاک هغه کارونه واري چې الله پې راضي کېږي او داسې کارونه مو د الله پاک په امان کې چې الله پې ناراضه کېږي. یا الله رحم کرم والا معامله په ټولو مؤمنانو مسلمانانو د ټول عالم باندې وکړي او یا الله هدایت ورته نصیب کړي ګناهونه یې معاف کړي رحم کرم والا معامله را سره په دنیا او په آخرت کې وکړي او زمونږ آبا او اجداد چې کوم وفات شوي په هغې باندې هم رحم کرم وکړي او بخشش یې وکړي او مونږ ته دا راتلونکي منزلونه آسان کړي او په آخر کې مو دا عظیمه شانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.